الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ومولانا وأتقانا وأزكانا وأرفعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. دسو جمعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تذکرہ دائی مناقب فضائل آغی صفتنا ذکر کېدل نن مناسب ګڼو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو ازواج النبی دی امهات المؤمنین دی داغی تذکرہ وشي تکدا د امت میان دی سورہ احزاب آیات مبارکہ ماستا سمخ کی تلاوت کا آئی کہ اللہ رب العزت فرمائی و ازواج امہاتهم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانی دا د امت میان دی څنګه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د امت لار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی انما انا لکم مثل الوالد دستاسو د پار پشان د پلار دا شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بیانی دا د امت میان دی داغی تذکرہ و بیا پاگی کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمی بی بیانی آغا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیادت خوخی وی آغی سر مین زیادت و دا مین وجم بیا ذکر کو سببم ذکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول بی بی آغا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام عمر 25 سالو اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 40 سال پیغمبر علیہ السلام نمبے نکاح حضرت خدیجہ سره کړی و او چې سو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ژوندې و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بلی بی بی سره نکاح نه کړی دا د پیغمبر علیہ السلام نه 15 کاله مشروا مالدار وا او د پیغمبر علیہ السلام داسې ملګرتیا کړې ده لکه څنګه چې نارینو کې د پیغمبر علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملګرتیا کړه. ابو هريره سے فرمائی
وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبريل راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل هادی خدیجه دا حضرت خدیجه را روانه ده او دا چې دا تعالی خوراک وروړي طعام وروړي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبوت نمخ کې شپږ میاشتې مخکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غار حرا کې هغه اعتکاف کړو. اعتکاف تحنسا بخاری شریف روایت کې راځي الته عبادت کو خلکو نه زړه موړ شو اول تک بناستو بس صرف با دا الله عبادت به کو او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها بوله طعام وروړو دا وخت تذکرہ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوتنا یعنی شپږ میاشتې مخکې دا شپږ میاشتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په غار حرا کې بطور اعتکاف د خلقنا سیټ شو. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ول په دې حالت کې را روانو خوراک ول وروړو سالن طعام وغیرہ ول وروړو. جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خدیجه را روانه را او دا چې کله تا تراشی نو په دې باندې سلام دیتا سلام وایا چې د الله د اړخه پتا سلام دی او پتا باندې د زما د اړخ نم سلام دی یعنی الله پتا سلام وای او جبريل علیہ السلام پتا سلام وای. وبشرها ببیت فی الجنه او دې ته زیر ورکه د یو کور په جنت کې چې هغه بسی من قصب د موتی او نه جوړي د ملغلرونه لا صخب ولا نصب لا صخب فيه ولا نصب نه باغی کی شور او شغربوی او نه پای کی تکلیف وی. نو دې ته د جنت زیر دنیا کې ملاو شوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل مبارکنا بلکې د الله د اړه خبرته ملاو شوه. دا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته سلام دسو دا د شاباسه چې شاباس او فرین دی پتا باندې چې ته پدې د ورکه یو مالدار زنانه او د یو یتیم او یو یسیر داغه نکاح ته غاړه خیره او بیا داسې چې هغه سره څومره تکلیفونه برداشت هغه سره څومره تکلیفونه برداشت کړي پتا دې د الله د اړه سلام یې نشاباس خلک کوئی پلان کی ته سلام د سلام څه مطلب سلام پړي رومانو باندې راځي دلته د شاباسي چې شاباس سپرین سره د دینا چې تا ته ډیر مالدار خلکو د نکاح پیغام را رسول او د نکاح پیغام در تر لګلو خطابه کې دی یتیم سره نکاح کا چې هغه ټول قوم خلاف ته ټول علاقه خلاف تا پتا باندې سلام پتا د شاباشي دا رنګي یو حدیث کې دام رادی علی سے فرمایي ما د پیغمبر علی السلام نو ریدلو چې غوړه زنانا د خزونه غوړه هغه خزوا مریم بنت عمران د موسی د عیسی علی السلام مور بیبي او غوړه زنانا بیا چې دنو هغه خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها چې دا غوړه ده نو حضرت مریم بیبي غوړه وا د خپل زمانه په اعتبار سره او حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها غوړه سره چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لومبه بیبي دا نبی اسلام سره ډېر تکلیفونه تیر. حضرت عائشہ فرمای ویچرته کې زما رشک نه دراغله پيو د بیبيانو د نبی اسلام یعنی دا سي زما زړه کې چرته نه دي محسوس شوه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پلان کې بیبي په شان تیزوي رشک نه راغله ما ته پس کېدل نه
سیوا د حضرت خدیجه نه رضی الله تعالی عنها سره د دین چې ما حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه ولیدل ما حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه ولیدل ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې سو خدیجه ژوندې و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بلی بیبي سره نکاح نه راغله ولیکن بیا هم زما را شکرات ولی نبی علیہ السلام بداغی ذکر زیاد وکانا یکثر ذکرها پیغمبر علیہ السلام بداغی ذکر زیاد او وی ډیر کارت او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چیله و غیره ذبح کا او داغی اعضاء داغی اډو کی داغی وخه به جدا جدا کا نو بیا به داغی وخه د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ملګرو کړه لګلا یعنی هغه وفات شوه ولیکن بیام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چرته چیله و غیره ذبح کا نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ملګری څومره ملګری وي هغه کړه به دالېګل او ډیر کارته به داغي ذکر کاو وما ورته ورځ وی چې بس دنیا کې صرف حضرت خدیجه او بل نه وا چې ته صرف داغي ذکر کې تعالی خو الله رب العزت چې دین وسره نور بیبیان درکړي دي نو تر هغه تذکرہ ولې کې انها كانت وکانت خدا سدا سوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله خدا سے خیسته اخلاق والا خدا سے خیسته خوی والا وا او دا سے خیسته خوی والا وا كانت وکانت یعنی هغه داسې وا چې هغه صوامه وا هغه قوامه وا هغه بروجي زیاتی نیولې او هغه به د شپې عبادت زیات کو دغه رنګ هغه سوا احسان کوون کې وا هغه شفقت کوون کې وا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کانت وکانت خدا سوا چې هغه تتا سنرس هغه تتا سنرس ایما سره د مالدارین سمره سختی تیری کړ هغه ما سره پاول وخت کې او پاول فرصت کې چې کافرانو ما باندې سمره تکلیفونه تیرول پاره کې ما سره حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سخت تیرا کړه او بیا ورته پیغمبر علیہ السلام فرمایل وکانه لی منها ولد زما د پاره د غینا اولاد چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ټول بچیچونو حضرت خدیجه نو یو ابراهیم رضی الله تعالی عنہ چې هغه د ماریا قبطیه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځه دا غینو نور ټول اولاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نو وکانه لی منها ولد زما د پاره د غینا اولاد یو خاوند د پاره دا کافی ده چې هغه دا سوچو کی چې دا بچی دا ماته الله د دې خزینه راکړي چې بچی سره مینا ده نو بیبي سره مینا زیاته پکاره یو سړی دا سوچو کی چې دا یو زوی کما ته څوک ټوله بچی راکړي بلکې د ټولي دنیا بچی راکړي نو پاغه زنور نو دا بچی الله چانه درکړل خزینه درکړل پیغمبر علیہ السلام امتم دا فرمایل چې تعالی الله اولاد هغه د خپل خزینه درکړل دا چې څنګه دی بچی سره مینا پکار ده دغه څه دی خزی سره مینا پکار وکانه الیمینها ول او دا دی زنانو تم دغه دی چې زنانا هغه کله واده شي نو دا سړی خو اکثر له خودغرضی نو دی ته چې کله اولاد ملو شي نه د اولاد د وجه نه د خزي سره خاون مینا دا رنګي بل روایت کې راځي عائشہ رضی الله تعالی عنها داغه مناقب کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی یا عائش اے عائشہ رضی الله تعالی عنها دا جبريل دې پتا باندې سلام نو حضرت عائشہ فرمایي ما ورته وعليه السلام ورحمت الله پدې سلام او رحمت الله نو دلته کې یو ادب زده کې چې یو سړی درته سلام راولېږي د چا په خپل باندې لازم وای پلان کې ته سلام کا هغه جواب کې بس وی وعليك وعليه السلام پتا دې سلامي دا چې سلام ورو وعليه السلام باغ دې سلام جبريل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته سلام
عدالت دې روایت کې حضرت عائشہ ته سلام او دی وی هغه مونږ وینو مونږ هغه نه وینو ځکه فرشتي هغه داسي صورتونه الله ورکړي داسي طاقت الله ورکړي پیریانو فرشتولا چې داغي صورتونه شکلونه نخکاری بعض وخت یو ښکاری دا رنګ عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ته پیغمبر علیه السلام فرمایل چې ما ته په خوب کې خودل شو دریش په ما ته هغه ملائکه راتلا او یو کپړه به دا ریخم وروړله ما ته به وی ته دا کولو کنه چې ما وا کپړه د ریخم خوب کې کولو کا نوستا شکل او ما ته به وی داستا بیبی دا بل روایت کې دا راځي ما ته به وی داستا بیبی دا دنیا او آخرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت عائشہ سره د نکاح مخ کې پیغمبر علیہ السلام ته حضرت عائشہ الله په خود کې خود دریش په الله دا متفق علیه روایت دی یعنی بخاری مسلم روایت وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ماوي کچری دا وینو یمزه الله د داسې کی پوره یعنی داسې دیش دا رنګي د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیان زیات دی یولس بیبیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې کله وفات کېدو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې نه بیبیان پیغمبر علیه السلام له الله طاقت زیات ورکړ شرافت عظمت دې باندې دا ملحدین او دا غیر مسلم دا خلک اکثر له اعتراض کی چې پیغمبر علیه السلام له الله د یولس بیبیانو اجازت ورکړو بلکې د زیات پیغمبر علیه السلام یولس بیبیان او امت له سلور ورکړ هغه د سلور اول الزامی جواب خدا ستا چې دینو دا یو سنبال کا کنه ته یو نشي سنبالول پیغمبر علیه السلام یولس سنبالول او بیا پیغمبر علیه السلام د الله طاقت زیات ورکړ طاقت زیات ورکړو پیغمبر کې د ډیر زیات طاقت دا یولس هم د پیغمبر علیه السلام د پاره کار او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل شهوت باندې کنټرول سمرو چې اول نکاح کوي نو اول شهوت د سړي ځوانه کې زیات 25 سال عمر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نکاح د یو بوډه زنانه سره چې داغي 40 سال عمر دی او مخکې دوه درو خاوندونه هغه سره هغه پاتې شوی دا خاوندان ته وفات شوی دي کونډه ده کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لپاره نکاحونه کول الیاذ بالله نو بیا به چرته کې یو باکری سر یو پیغله سره لومبه نکاح کړي هغه کې حکمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ډیرو خاندانونو سره تعلق راغی او امت ته علما ذکر کړي ډیرو خاندانونو سره تعلق راغی او چې خاندان سره تعلق راشي دشمنی ختم شي او شو کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی دا صفیه رضی الله تعالی عنها دا د یو يهودي مولا لوروا او یو يهودي سړی باندې واده وا چې کله د يهوديانو سره جنگ وشو خاوند مړ شو دا وین زراغله جا پیغمبر علیه السلام په نکاح واست دا حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د خاندان چې څومره خلک او څومره غلامان هغه ټول آزاد په مسلمانانو چې دا خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاندان دي سره تعلق را نه غي سره دښمنی لګه کم شو ډیر وجوهات علما ذکر کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبیانو کې بیا ډېر فخر او داغه د خوخوالي وجه دا نه و چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داغه حسن تکتلنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آغا حضرت عائشہ کی طلب د علم زیات ورست روایتو کې براشي حضرت عائشہ کې رضی الله تعالی عنها کې طلب د علم زیات او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لوی عالم لوی علم والو د یو سړی چې کوم دغه والا انسان ورته ملو شي ناغه سره طبیعت خلای د ګلکار سره لګي د لوار سره لګي دغه رنګه دا زرګر چې دینو د زرګر سره خلګي چې مجلس کې کینې نو خپل غب شپ خلک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مزناست سو د علم خودنه او احادیث خودنه او د قران او هغه طلب په حضرت عائشہ کې زیات د کارستو حدیث کې را دي
حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ ته یو آیات یا یو حدیث په موږ باندې چې دین څه شو مشکل شو په معنا باندې پویدو موږ به حضرت عائشہ له ورمنډه د حضرت عائشہ نه هم تاسو کړه دې حدیث څه مطلب دې آیات څه مطلب علما ذکر کوي چې دا شلو نه زیات صحابه دا د حضرت عائشہ شاګردان هغه په قران حدیث باندې په او طلب د علم په زیات ځکه وسره د پیغمبر علی السلام نه زیات حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها بارک راځي چې کله به د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نمبرو د پیغمبر علیه السلام به یوش په یو بي سره بل بل سره وسم چې د سړي خزه زیات دي یوش په یو سره بل بل سره نو چې کله به د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نمبرو خلکو به انتظار کو چې نن د حضرت عائشہ نمبر دی نو هدیه به پیغمبر علیه السلام لرو تحفه گیفت پدې باندې ځکه پیغمبر علیه السلام په دې زیات خوشاله نو نور بی بیان دا اراده وکا او نبی علیہ السلام ته دا خبر او رسول چې دی خلکو ته وایا ته هر ورځ باندې تاسو هغه گیفتونه او تحفه هدیه غوړې نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی ماته د عائشہ رضی الله تعالی عنها بارکی تکلیف مرا کړه ماته ځکه وਹੀ چې ماته راضی نو زه د دې په کپڑا کې ما یعنی دې سره چې د دې یو کپڑا کې ماته وਹੀ راس ناغي توبه وکړه الله ته او فرمایلی چې الله مون توبه واسو مون پیغمبر علی السلام ته تکلیف ورکړی مون پیغمبر علی السلام ته تکلیف ورکړی دغه رنګه د نبی علیہ السلام د خپل بیان سره جون سره د دینا چې دا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا نبی علیہ السلام ته خوخه ولیکن دی اورزه خبرو په صفیه رضی الله تعالی عنها هغه بارک ځکه صفیه رضی الله تعالی عنها هغه د قد نه لنډه و مندره و نو اورزه حضرت عائشہ چې بس خودونه وړه کونته را رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل نه حضرت عائشہ ته دا څه خبر وکا جریدا دومره ترخه خبره دی وکا کته د دریاب د وبو سره یوځی شنه دریاب وبو هم ترخیش ته غیبت وکړه غیبت پیغمبر علیه السلام د بیبي مینا هغه دانه و چې بس راشه یو خبره وکاو هغه چې دنه په وګ وړنا التم نه یې منکر کړي هغه رنګ حضرت حفصه بارک رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر سے بلورو داغي اورزي د پیغمبر علی السلام دی بلی بیبی ته صفیه رضی الله تعالی عنها ته ته د يهودي لوري ځکه دا تاسو ته مو وي چې دا د یو يهودي مولا لورو حوی ابن احتب وغیرہ راځي ناغا راغله پیغمبر علیہ السلام ته ګیلو نبی علیہ السلام ورته فرمایل نه ته د یو پیغمبر خاندان کې او د یو پیغمبر رویری ځکه دا صفیه رضی الله تعالی عنها د هارون علیہ السلام په خاندان کې او دا د موسی علیہ السلام اترش داغه خاندان کې نو ته په زمانه فخر لک تعالی او بیا د یو پیغمبر په نکاح کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې او بیا حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل دا الله نو یریګه داسې خبره مکو داسې خبره مکو نو دا د پیغمبر علیه السلام د بیبیان مبارک دا رنګ حضرت عائشہ بارک راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جبرئیل علیه السلام د دې شکل صورت ما تروړو او ما ته وی یو کپڑا کې را لروړو لکه مخکې روایت کې چې څنګه ذکر شو ما ته وی داستا دنیا او آخرت کی بیبی دا داستا دنیا او آخرت کی بیبی دا دا رنګ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها بارک موسی ابن طلحه فرمای وی ما داغینا فصیحه زنانه بل نه ولیدل فصیحه زنانه بل نه ولیدل چې هغه سمره فصاحت او بلاغت الله ورکړه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیان داغه چې دینه مختصره خلاصه چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه سره مینه او تکلیفونه ډیر برداشت کړو او دا غرنګي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سره مینه د سن زیاته چې هغه کې د علم طلب زیاتو دای کې علم طلب زیاتو نور بیبیان د پیغمبر علی السلام حضرت حفصه او حضرت سودا او زینب رضی الله تعالی عنها او دا غرنګي حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دار په جویریه رضی الله تعالی عنها او صفیه رضی الله تعالی عنها
دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بی بیانې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دنیا نتل نه بی بیانې په نکاح کې او ټوټل یو لس بی بیانې سره پیغمبر علیه السلام نکاح کړ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ازواج تذکرہ الله رب العزت موږ په دې عمل کول توفیق راکړي یا ارحم الراحمین برحمتک استغفر الله زموږ ګناه معاف کړي زموږ د مور پلار